نو سبحان لفظ نه دا مسله راوځي لکه آدم علیه السلام او فرشتو دواړو ته الله تعلیم ورکړی د څه د هغه اسماو کوم چې قرآن کې ذکر دي. بیا یې فرشتو ته څه وویل انبئوني ما ته بیان کوي. فرشتو ته یې وویل دا څنګه کلاس کې اکثر هلکان ناست دي استاد پکې چا ته وایي ناقابل هلک ته وایي پاسه چې کوم هلک ته نه ورځي د استاد ته پته چې دته نه دی یاد نو وایي ته ووایه دا پلان کې ټکې پلان کې زګین باندې ما پوه که او چې په کوم هلک باندې استاد باور یقین یا ته څه وایي انبئهم دیو ته بیان که. نو الله فرشتو ته وایي ما ته ووایه او د آدم په علم اعتماد دیو ته ووایه. نو دلته اوس خلک وایي کم زګین کې راغل دي چې الله فرشتو آدم دوانو ته تعلیم ورکړی زم په دې کې راغل دي فرشتو چې کومه دعا وروسته الفاظ ویل سبحانک لا علم لنا. سبحانک څه معنی ده؟ الله پاک دی د نقص او د نسیان. نقص کمواله نسیان یرین الله پاک دی. لکه امام صاحب مونږ کې غلط شمو په سوای سبحان الله امام صاحب تا کمه وکړو یا امام صاحب تا یره وکړه ته غلط شو یرن نه وشو. فرشتوم دغه شان ویل سبحانک الله ته کمه او ته یره نه کې کمه کمواله او یره الله ته نه کې موږ نه خو کېږي. لا علم لنا موږ ته علم نشته. په دې لفظ کې دننه پته لګي چې فرشتو ته او شیطان فرشتو ته او آدم دوانو ته الله د علم یو ځای ورکړی تعلیم یې ورته یو ځای ورکړی.